الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. معزز سامعینو، ستاسو په وړاندې یو اهمه مسله ذکر کومه. مسله دا ده چې بعض اوقات کې په دور دراز علاقو کې یا بهر ملکونو کې د چا څوک رشتہ دار وفات شي، نو د میت د نعش منتقل کول جایز دي که نه دي، او دا د انتقال خرچه آیا د متروکه میراث نه به اغستې شي که نشي به اغستې. نو مسله باندې ځان پوه کوي. فقهای کرامو لیکلي دي چې یو میت د 2 میله نه زیات بغیر د ضرورت نه منتقل کول دا ممنوع او مکروه دي. لکه نور الایزا د فقه یو معتبر کتاب کې لیکلي فإن نقل قبل الدفن قدر میل او میلین لا بأس به وکره نقله لأکثر منه. لہذا د دین معلومیږي چې د لري علاقو نه د میت راوړلو خرچه به هم د ترکې نه نشي اخیستلی. که چېرته د دې میت وارثان ټول بالغاني او د دوی په رضامندۍ باندې وشي، نو بیا خو دې خرچه اخیستې شي. خو که چېرته بعضې وارثان ماشومانې یا په دې باندې راضي نه وي، نو بیا به د ترکې نه دغه اخراجات نشي اخیستلی.